کړی نه دا یو څو نمبرز موږ تشریح کړو ډالر ساين او پرسنټیج ساين او دغه سي کاما او 1000 سپریټر او دا سي راوند اپ اینڈ راوند ډاون باره کې موږ څو خبرې تشریح کړې دي اوس راځم دې ځنه د فایل مینیو ته دا غي څنور آپشنز دي چې تاسو تشریح کما لکه دا مای کسٹم سټایل دی په دې کې ما سره څه ډیټا موجود ده زه غواړم چې دا ډیټا راوالم او په دې باندې تاسو ته دا ایگزامپل دتا درکم نو زه به دا کاپی کوم په دې کې وګورئ ما سره دا فارمیټس موجود دي نو که زه یو نیو فایل تراشم نو ګورئ په دې نیو فایل کې دا فارمیټ تاسو ختمولم شي ډایرکټ دی پیسټ تراشم صرف دا عادت دي زنه والا باز نو ګورئ ما عادت واغستل فارمیټ نه په خپل ځای کې پرې خو نو دا څه ګورئ تاسو په دې ډیټا باندې چرتا س فارمیټس ورکول شي چې کوم طریقې سره دا فارمیټ کوي لکه ګورئ زه دا ډیټا انتخابوم او دې څنګه د جنرال تراشه په دې کې تاسو سره مختلف قسم کمانډز دي لکه جنرال دی نمبر دی کرنسی دی اکاونټینګ دی شارټ ډیټ لانګ ډیټ ټایم دی پرسنټیج دی فریکشن دی ساينټیفیک دی او بل لاست نمبر موږ سره کوم دی داغه ټیکسټ دی نو سبا د نسوک تاسو کې وګورئ کزه دا د نمبر پوزیشن کې اخلم نو وګورئ یو 2 اشاریه ماترا کوي وګورئ په دې نمبر باندې هغه 2 اشاریه دي زنه تاسو کته شي او که بیا تاسو نمبر تراله وګورئ کرنسی نو تاسو سره کرنسی ډایرکټ راوستئ شي خو د ټول نه مهم چې کوم موږ سره پر کلم یو ریپورت تیار شي په ایکسل کې نو باید چې اخیری نمبر باندې په تاسو دا اکاونټینګ خامخا وکاروي اکاونټینګ دا فائدہ ده چې یو تاسو له کرنسی دل درکې کرنسی ساين سیمبل دل درکې بل دا چې دا اکاونټینګ رولز دي چې چلته تاسو یو عدد دې نه منفي واغست کنه چې کلم تاسو یو عدد چرته منفي واخلې دا مې انټر کو نیاز ساتي وګوره دا په قوسونو کې اتوماتیکلی بند کی کم کسانو چې اکاونټینګ ویلې دي ناغي ته پته چې کلم یو عدد منفي راځي نو همیشه د پاره دی پدې قوسونو کې اتوماتیکلی بند کی او صحیح طریقې سره مونږه وګورو دې ځای او کنه تاسو عادي حالت کې غواړئ نو بس جنرال تراشه اتوماتیکلی دا عدد تاسو عادي حالت کې اغسته شي نه په کرنسی وی نه په قوسونو بس ډایرکټ څنګه تعالی کړی او مغه شکل کې تاسو لدرکې بیا راشو ګور تاسو سره شارټ ډیټ ته لکه ور دې کې دا تاریخ ما غسته دی یعنی وخت کې تاسو د ایکسل کې چرته ډیټا کاپی پیسټ کې کنه د یو ځای نه بل ځای ته ډیټا چرته پیسټ کې نو هغه د نمبر په شکل کې تاسو ورګوره کدا تاریخ ته ما سره د نمبر په شکل کې راته کوي نو که تاسو لدا د نمبر په شکل کې خینو ډایرکټ د ډیټ تراشه دې ځنه تاسو شارټ ډیټ په دی باندې والا نو ګوره 11/9/2015 11/10 بلا بلا وګوره تاسو یو په تاسو واستې شي بیا د ډیټ تراشه یو قسمه ته وینه لانګ ډیټ کې والا مطلب دا تاسو سره په نومریک کې د نمبر فارم کې د تاسو غواړئ چې په ټیکس حالت کې راولې نو د ډیټ تبراشو د سن لانګ ډیټ په انتخاب کې کته سره د قصې شکل کې درکې نو مطلب دا دی چې په دې سیل کې د دې لیکلو د لپاره سپیس نشته نو تاسو په دې ډبل کلیک کې نو ګوره د عادت په دې شکل کې او یو کته شي صرف په دې شکل کې تاسو سره نو په دې ځکه یو درې کې د سی او ډي ترمنځ وګوره دا معمولی ځای دی په دې ډبل کلیک کړو اتوماتیکلی تاسو لږ کوم دی دا ډیټا په دې سیل کې ایڈجسټډ کې او صحیح طریقې سره تاسو له درې کې ده نو سبا د نسو کوېسچن کې باید چې دې طریقې سره دا ډیټ تاسو والو کنه شارټ ډیټ کې واپس اخلې نو دې لارې نه تاسو هغه شیډول تا بیا دې ډیټس ترا شو ګورو واپس یې موږ سره ټایم دی نو سبا د نسو تاسو کې چې کلم یاد ساتي یو شارټ کټ تاسو په ما خو دلې مو چې د ډیټ شارټ کټ موږ سره چې کوم دی یاد ساتي ا کنټرول سی می کالم دا چې کلم تاسو کنټرول پلس سی می کالم وخه نو تاسو لبا ډیټ درکې او چې کله تاسو د ټایم شارټ کټ راوستل غواړئ نو کنټرول پلس شیفت پلس سیمی کالن وګوره دې ځای نه پلس سیمی کالن چې کلم دې ځای نه تاسو وخه دا اتوماتیکلی تاسو له ټایم درکې نو کنټرول شیفت سیمی کالن چې کلم کنټرول شیفت سیمی کالن تاسو وخه نو ګوره دې لار نه یو په یو غستی شو دلته کنټرول شیفت سیمی کالن دا یو اسانه طریقه ده وګوره کزه ته دې ډیټ ترازما نو ګوره کدې ټایم باندې مې کلیک کړم ما دا ثانیه مراد راکې وای ثانیه رات راکې دې نه مخکې تاسو سره تاسو نو کو تاسو ثانیه غواړې وسره نو هم دې لارې نه چکم دی یو په یو واغستې شي دا موږ سره د ټایم او دا یو څه خبرې وي لازم دې نه پرسنټیج ته او ما پرسنټیج تاسو سره دې ځکه کې لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلو کدا ز پرسنټیج تجربه نو مطلب دا چې 1000 کې بده اتوماتیکلی ضرب ورکې او کنه عادي حالت کې تاسو راولې نو جنرال تراشه هغه نمبر به تاسو عادي حالت کې دل درکې نو یا دې څنګه والے یا تاسو دا پرسنټیج ساين دې ځکه ښکاری دې لار نه یو په یو کارول شي تاسو بیا راشه ګور دې ځکه واپس ما سره فریکشن دی ګور ایکسل کې دا یو مصیبت شته چې کلم تاسو یو کسری عدد ګورئ کنه کسری عدد لیکي نو په ایکسل کې تاسو هغه نشي لیکل دي څنګه کلم چې تاسو یو کسری عدد چرته لیکي نو هغه نشي لیکل مثال 0.8/9 کسری عدد دې ما سره کنه
دې داسې کنسیډر کی داسې سوچو کې جوړې دا چرته ډیټ د تاریخ د ما سره چې کله انټر کې د ما ته 9 اگست ور تاسو له پدې شکل کې دا ډیټا درکې یا زر کوم چې 1/2 چې کله تاسو 1/2 لیکې دی 2 جنوري 1 کنسیډر کی چې دا میاشت او دویم چې کومه تاریخ د ما سره سو دیټس کول 2 جن ایټسټرا نو ګره دا ډیټ پدې شکل کې تعالی درکې کسریت تاسو نشئ لیکلې کبا دې کو سویچر 0.5 نه کسریت څومره راځي تاسو ډایرکټ 0.5 ولیکو د جنرال تراشه دي سینا او دا فریکشن تاسو وایي نو ماته وی 1/2 دی راځي کنه ګوره چې کلم تاسو مساوي علامه وخی او تاسو 1/2 تاسو کې نو ګوره چې کلم یو په دوه تقسیم کې نو بتاله همیشه د پاره 0.5 درکې نو کو تاسو کسریت د غواړي نو ګوره څومره آسان طریقې سره تاسو براشه دي جنرال تا او په دې جنرال کې دا فریکشن یعنی 1/2 به تاسو والے نو د لاندې تاسو دغه فریکشن فارم کې کسری عدد کې تاسو دا راوستي شي سینا بیا ګوره دغه څه په سیمه سره د ساينټیفیک د کسان په دې باندې پیږي کوم کسان چې میث ویلې د پی سی اس کې یا آنورډ مخ کې اوس ماته هغه غلب الفاظ یو خاصه ده یو منټیسه ده او یو کریکټریسټکس دي ډو یو نو اني کریکټریسټکس ان منټیسا characteristics so कोई कुछ ऐसा होते that is हाँ मंतीस चिकम देखन logarithms के ज़्यादा कर कारो लिखीगी कलम चितास चरता logarithm function कारोवे कना यो natural log दे कम कसान चे math वेले दे मुझे BCS के वेले दे तो चे कलम तासो logarithm वाई कना नो मुझे चे कलम log कारो नजर कदास यो log formula चे log 10 raised to the power 2 तो पदे माने मुझे formula दासी apply को 2 multiplied by log base 10 और मुझे पता है base 10 मास रहा 10 बराबर दे the 1 बराबर दे तो मतलब that 2 multiplied by 1 equal to मास बस रहा की रहा था the 2 is the proper answer logarithm दफारा बल मुसरे दे दगा से यो बल फॉर्म दे चाहे तो exponential वतवी लिखेगी e बशकल की लिखी और अगर तुम दसी भी लिखूं exponential मतलब दारे just something यो अददी लगा 3 दासी वर्कड़ी कना 3 e plus 13 दा कसियो अदद वर्कड़ी अदे मतलब दा 3 whole raised to the power e over whole raised to the power 13 तसो गोरे कना मैथमेटिक्स के कम कसान ची मैथमेटिक्स विली नो आगे द पारा मेंटीसा दा कसियो अदद दे जाए त मेंटीसा वत विली की खुद बताओ तो आसान अल्फाज को हम जता सो कंफ्यूज नशे खैर दा खुदे सरा मुशाबे दे को मतलब एदा न दे और जर कुम 10000 ज़दा कुम लाइक से 10000 दा मा सर 10000 दे जर कुम 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इनटू होल रेज़ टू द पावर 3 दा सिंप्लिफिकेशन बिल्कुल दादा दे बराबर दे मा सर पदा सेल के कता सर दा डेटा डेर ज्यादा अदद डेर गड्री या आप दे सेल की नराजी बिल्कुल पदे शक्ल की मा तो लिखा नजका शॉर्टकट हाँ आमा तरह की हाँ बिल्कुल नो मतलब दा है बिया से 10 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा 3 जर बिया मल्टीप्लाई कम 1000 सरा नो मक कमाल राकी कम चता सो ऑलरेडी मक दलता लिख लेवी नो एक्सेल तासो लो पदी शक्ल के देवी चकलम तासो अदद दल तडेर जा घट वाले कना नो घट अदद अगस्तो द पार दा दी शॉर्टकट पे चेंज की सिंगल पे चेंज की जस्ट गो फॉर इट एंड साइंटिफिक पे चेंज का मतलब दा है 9.9 होल रेज़ टू द पावर e13 ये बताई कलम चितासो पर अगर सिंग च लॉगरिथम टेबल के तासो लॉग हो रहे कना दा से एक्सपोनेंशियल टेबल के बदल 13 मखामा के जैसे कैलकुलेशन लिख लिया अब मल्टीप्लाई के द 9 से बिया मल्टीप्लाई के सरल अवस्था का जवाब भी ये आसान खबर दा एक्सेल की यो अदद डेर घट वियो पद सेल की नाराजी तासो च कोने साइंटिफिक तवील के कोई का स्विच ना जो वापस पल आधी हालत तगरो मा बिया तराशी अगर नंबर ते तगir के दा खबर दा वापस के तो गोरे च नंबर के गोरम दे शक्ल के गोरा क सेंसियत के वाड़ी सेंसियत के गोरा मतलब दा कम कसानो दा पारे च दा अदद स्मॉल शक्ल के वाड़ी और पूरी शक्ल के वाड़ी दा गे पर बिया साइंटिफिक तासो क्लियर के और कुनी तो देला ने तासो यो पयो दुते की कते शो बेरा शो गोरे लास्ट नंबर ऑफ सीओ कमांड चाहिए द टेक्स्ट तो तवी लिखी व्हाट डू यू मीन बाय टेक्स्ट सबादन सुख तपोस की दलता अगर somebody can ask you the question that text दे द पार देखना यूनिम वक्त ताऊ चरते यो फॉर्म जो कड़ी यो पाई की चरता फोन नंबर रख ले कना लाइक 078644522 एटसेट्रा ये दा जीरो ऑटोमेटिकली मुसरा खत्म की तो कदे दा जीरो मासरा खत्मी नु याद साथे तासो वाला दा जीरो इजाफा कवले शे सिंगा दा टोल बे इंतखाब के और जो तम च दा नंबर कम तमाना लिखना तो दा एज अ टेक्स्ट माना वाखला
دلته راشه او دا په دې ټیکسټ ته کنورټ کړئ ځنه اوس وګوره زه کوم چې 078655433 انټر کا اتوماتیکلی هغه 0 تاسو نه ایکسپټ کیږي زه کوم 07077964126 ایټسټرا نو وګوره څومره آسان طریقې سره دلته کې دا ډیټا تاسو یو په وغوښتئ شئ دې سره نو مطلب دا دی که تاسو غواړئ چې یو صفر یا بل څه دې ځان سره همدغسې وساتي نو یا ساتئ د هغې دپاره بیا مونږ دغه ډیټا یو په یو کارولی شو دې سره یو کس ماته وي نه دا فون نمبر دې ځان لشي او دا کوډ دې ځان لشي نو د هغې دپاره به تاسو راشئ دې ځای کې وګورئ د مور نمبر فارمیټس باندې به کلیک کړئ تاسو چې کله تاسو مور نمبر فارمیټس باندې کلیک کړئ دې تاله وګورئ جنرل نمبر کرنسي اکاؤنټنګ ډیټ ټایم پرسنټیج फ्रैक्शन साइंटिफिक टेक्स्ट स्पेशल ته به تاسو راشئ که سپیشل ته نه راځئ نو کسټم ته راشئ او په دې کې تاسو به سولي کې 004 ټایمز څلور کوډ دي که نه 0786 یا 077 اور سمثینګ ایټسټرا نو هغه ورکوي که نه هغه نمبر نو 077 یا 0786 بیا چې کوم دی 1 2 3 4 5 6 هغه به زه ورکوم خو د هغې نه مخکې 0000 بیا ماینس علامه 1 2 3 4 5 6 دا به ورکې او چې کله دا اوکې کړو تاسو سره کوډ اتوماتیکلی ډیلی کړه مثال 07079664125 انټر کا کوډ ځان لیکيږي او هغه نمبر اتوماتیکلی ځان لیکيږي یا 078644322 ایټسټرا نو اتوماتیکلی کوډ ځان لیکيږي او نمبر تاسو لا خود به خود درکړي نو سبا د نسوک تاسو کې چې به دا قصې او فارماله جوړ کا چې کوډ ځان لیکي او دا نمبر ځان لیکي نو دا غي لپاره د یو څو خبرې ځین کې تاسو یاد وساتئ دا موږ سره د نمبر باره کې یو څو خبرې وي چې نمبر څنګه کار کوي تاسو څنګه په هغې باندې کار کوئ نو د هغې دپاره موږ دا نمبر د استعمالولی شو راځم د نمبر نه بعد چې کوم دی موږ سره د سټایلز وګورئ په سټایل کې تاسو سره یو درې کمانډ دي چې یو د کنډیشنل فارمیټینګ وي بل د فارمیټ ایز ا ټیبل وي او بل ته یاد ساتئ سیل سټایل ورته ویل کېږي دا یو درې کمانډز دي باید چې تاسو یاد وساتئ په سیل سټایل کې لومبی راځم د فارمیټ ایز ا ټیبل ته او د دویم ته سیل سټایل ته بیا لري کنډیشن فارمیټینګ ته راځم ګوره څنګه چې ما سره دغه ډیټا یو په یو موجود ده سبا د نه څوک تپوس کولی شي چې د ډیټا نه څنګه یو فارمیټ یو کلر ورته ورکوم او دا پرنټیبل دی نو اول راشي د فارمیټ ایز ا ټیبل ته وګورئ څومره ډېر فارمیټس تاسو سره دي چې هر یو فارمیټ تاسو کاروئ په دې باندې وکې کا یو فارمیټ په دې خپل ډیټا باندې کارولی شي بیا د کویک سټایل ته راشئ وګوره دې ځای نه هر یو باندې چې موس ګرځئ بس دې ځای نه والا یو په یو دا سټایل اخیستی شئ که نه تاسو خو دا د ستا د مرضۍ مطابق نه دی دا د دوی د مرضۍ مطابق دی چې دوی به دې له بلیک رنګ ورکوي دې لاندې له به خپل سټریپس دې ته وایي سټریپ کلر یا ساته دې ته سټریپ کلر ورته ویلی کېږي دې ته موږ سټریپ کلر ورته وایو دس از کالډ سټریپ کلر سټریپ کلر دې ته سټریپینګ وایي که نه لکه دا سټریپ وایي او لاین ته پس چې لاین وي که نه داسې دغې ته سټریپ کلر وایي نو مطلب دا دی چې وګورئ تاسو دې له یو رنګ ورکولی شئ خو دا د ستاسو د مرضۍ مطابق نه دی که تاسو راشئ وګوره د فارمیټ ایز ا ټیبل ته به دا سټایل ورته ورکړه خو دا دوی ورکړي دی الریډي هیډینګ ته یې ځان له ورکړی دی بارډر ته یې ځان له ورکړی دی خو دې لارې نه یو په یو تاسو کارولی شئ دلته او که نه تاسو واپس دې ډیزاین ته راشئ کنورټ ټو رینجې کا دا مې یس کړی ځای نه میاس ساتئ وګوره دا عادي حالت کې تاسو له درکړو که نه تاسو دا رنګ ته ختمول غواړئ نو دې ځای کې خو تاسو سره نشته دی یا که زه راځم دې ځای نه نو فل باندې کلیک کوم نو څه ناڅه هغه سراته پاتې کېږي نو دې کلیر ته به راشئ او دې ځای کې یو کمانډ دی چې هغې ته وایي کلیر فارمیټس نو که دغه فارمیټس تاسو یو په یو ختمولی شئ که نه بیا راشئ وګورئ که په دې تاریخ باندې واپس تاسو دې باندې کلیک کړئ نو وګوره دلته تاسو وګورئ جنرالي تاسو هغه نمبر یا شارټ ډیټ اخیستی شئ هغه به تاسو له واپس تاریخ ته بدل به کېدله فارمیټ ایز ا ټیبل خو د ټول ټیبل له د خپل خوښې مطابق یو رنګ ورکوي او سیل سټایل ستاسو له د خوښې مطابق یو رنګ درکوي چې دا والا دا ستا سیل سټایل دی دې ځای نه وګورئ زه به داسې کار وکړم چې که دا ډیټا زه دلته چېرته کاپي کړم کاپي او یو نیو پیج ته یو سم دې ځای نه او دلته کنټرول انټر سره پیسټ کړم نو وګوره دې لار نه تاسو کتی شئ دلته زه غواړم چې دې له د خپل چایس مطابق یو سټایل ورته ورکړم نو زه به راشم دې سیل سټایل ته وګورئ دا سټایل به دې له ورکړم وګورئ کوم ځای له چې خپل سټایل ورکړئ بس دې سیل سټایل ته راشئ دې له وګورئ دا ټایپ کلر ورته ساین کا وګوره دې لاندې له چې کوم دی وګوره سیل سټایل ته راشئ یو بل کلر ورته دې ځای نه ورکړه لکه دا سټایل ورته زه ورکوم نو چې کله تاسو د ډیټا ته یو سټایل ورکول غواړئ که نه نو وګوره دا د هغې یو اسان طریقه ده دې لارې نه دا سټایل تاسو یو په یو اخیستی شئ دلته او که نه دا سټایل تاسو ختمول غواړئ نو بس راشئ نارمل ته وګوره دغه سټایل تاسو عادي حالت کې ختمولی هم شئ دې لارې نه بیا راشئ وګوره د سیل سټایل کې تا درکړي دي نیو سټایلز اینډ مرج سټایلز نیو سټایلز مطلب دا دی چې زه غواړم یو سټایل دی چې زما افس کې ډېر زیات په کار راځي
نو زه غواړم چې هډینګ له ځان له یو سټایل جوړ کړم او باډي له ځان له یو سټایل جوړ کړم. او د هغې فایده موږ سره دا ده چې کله تاسو سټایل باندې کار کوئ نو مطلب دا دی چې آینده کې تاسو بیا بیا کارولی شئ. یو مثال به درکړم تاسو ته چې تاسو پیښې پې زه به دا شته دا به کلوز کړم دی ځای نه لیټ می کلوز دی دا به I should close things ever دا به زه کلوز کړم دلته. نو ګوره داسې کار به وکړم چې را به شم دې ځای نه سیل سټایل ته را به شم دې ځای نه نیو سیل سټایل باندې به کلیک کړم او دا ټول ټیک مارک به تاسو ختم به کړئ چې وګوره او دا سټایل ما سره دی نو بس دا ختم کړئ دې ځای نه. بیا زه ورته ورکوم چې وګوره دې سټایلز کې زه ورکوم چې سې هډینګ سټایل any name ورته ورکولی شئ او داسې یو سټایل جوړ کړئ چې هغه ستاسو بیا بار بار په کار راځي. نو زه به دې فارمیټ ته به راشم دې فونټ ته او دلته وګوره 12 خو الریډي ما سره زه به 12 سایز ورکړم بولډ به یې کړم دې ځای نه او دې له چې any other کلر تاسو ورکوئ هغه ورته ساین کې او دې باډر ته راشئ وګوره any باډر ولې تاسو ورکوئ بیا دې فل کلر ته راشه فل افیکټس باندې کلیک کړئ دې ځای نه او دلته وګوره any other کلر کوم چې ستاسو چایس دی نو 1 by 1 تاسو دې له ورکولی شئ دې ځای نه. نو دا یو څو خبرې دي باید چې تاسو ذهن کې ځان سره یاد وساتئ د هغې یو څو نو ګوره دا به زه آن به یې کړم نو ګوره دا د هغې دې هډینګ له ما ورکړ ورګه چې کوم ځای کې تا چینجز راوستل کوم ځای کې تا تغیرات راوستل چې کله دا اوکې کې نو هغه ټیک مارک یې آن کړی دی وي اول د فونټ کې تغیرات راوستي دی بیا د بارډر کې تغیرات راوستي دی بیا د فل شیډډ کړی دا اوکې کړی سره د باډي دپاره ځان یو سټایل جوړ کړه نو را به شئ سیل سټایل ته وګورئ بیا واپس نیو سیل سټایل باندې به کلیک کړئ او د هغې نه پس وګورئ تاسو دې ځای کې یو څو سټایلز دلته اخیستی شئ. زه ورته ورکوم دې ځای نه وګورئ باډي سټایل نو وګورئ دې باډي سټایل کې دې فارمیټ ته راشئ دې ځای نه را به شئ دې فونټ ته او که بولډ کوئ بولډ یې کړئ دې ځای نه راشئ باډر سټایل ورته ورکوئ باډر سټایل او د فل افیکټس ته راشه دلته ورته تاسو any یو کلر ورکولی شئ چې کوم ستاسو چایس دی دا اوکې کړئ ځای نه نو مطلب د خپل خوښې مطابق چې کوم سټایل ورکوئ دا اوکې کړئ. اوس چې کله هم تاسو دا کاروئ که نه نو د باډر سټایل ته راشئ دې ځای نه او د سیل سټایل کې وګورئ د هډینګ سټایل ورته ورکړه او د نورو ته چې کوم د لاندې انتخاب کړه د خپل چایس مطابق چې کوم سټایل تا جوړ کړو نو هغې له باډي سټایل تاسو ورکولی شئ. نو سبا د نه څوک تپوس کوي چې بھئی زه به خپل سټایل څنګه جوړوم د خپل ډیټا ته یو سټایل څنګه ورکوم نو یا ساتئ دې لار نه تاسو یو په یو چې کوم دی ورکولی شئ دلته او که نه تاسو عادي حالت کې غواړئ نو بس راشئ تاسو نارمل باندې کلیک کړئ دې ځای نه دا سټایل تاسو واپس چې کوم دی ختمولی شئ. دا سټایل په دې کې یو بل کمانډ دی چې هغې ته مرج سټایلز ورته ویلي کېږي مرج وایي یو ځای کولو ته ګورئ که دا سټایل زه سب کم ځان سره کنټرول اس دا ثبتوم او دې له یو نوم ورکوم چې سې کسټم یا زه ورکوم چې سې مای آفیس سټایل any name ورته ورکړو دا سیو کړئ ځای نه بس OneDrive can you save? Okay, save as and this PC they were going to say official style office style my office style no any name whatever polish so the convenient yo sahi num whatever ka अब save कम दे से ना my office style सवा यो का स्विच वगैरे दा से कॉपी को मयो बल पेज ते वड़ा मदी से ना दा में एंटर कर देता वगैरे एंटर सर में पेस्ट को सवा ना यो का क्वेश्चन के कम स्टाइल था अल जो कड़ी दिया का दिसे के मोर के तो जब राशम दे सेल स्टाइल था पतिजे के ख्वाह मा सरश्ता देना यो था द हेडिंग द पार स्टाइल जो कड़ी यो था द बॉडी द पार स्टाइल जो कड़ी राब शे मर्ज स्टाइल्स बांधे वक लेके वगैरे कम यो फाइल मक फाइल लेकिन पकम के चिता सर स्टाइल्स थी दाबो के दिसे ना राब शे सेल स्टाइल था द बॉडी द पारिंग स्टाइल दर करे दे द हेडिंग द पारिंग स्टाइल दर करे दे अगर राशिदा इंतखाब के सेल स्टाइल ता बराशे दे से ना हेडिंग स्टाइल था और दा इन पस दा इंतखाब के राब शे वापस दे सेल स्टाइल था अगर बॉडी स्टाइल हम तासु पे वगस्ती शे तो सबाद न सोक तपोस के चिबी दा स्टाइल पे पखल पेज बान सिंग कारवे नो बाय चदी तरीके से तासु यो पे वे याद उसाते नो दा स्टाइल इस बारे के सो खबरे वे के सबाद न सो क्वेश्चन कई नो बाय चदी तरीके से तासु याद उसाते बियारा समझी से नगोरे कि दा स्टाइल्स तासु नहीं पकार बस सेल स्टाइल तराशा नॉर्मल बांध क्लिक दा स्टाइल तासु खत्म हो लेशे उस अपोरे को तासु फॉर्मेट एज अ टेबल स्टाइल दरको बल तासु ले सेल स्टाइल दल दरको उस राजम दी से यो बल कमांड तराजम चाहिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग होते भी लिखेगी व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंडीशनल वही द शर्त मुताबिक था द शर्त मुताबिक तासु रदी यो फॉर्मेटिंग दर कई कना तो दागे द पारे चकम कमांड कारू लिखी याद साथे नागे द कंडीशनल फॉर्मेट होते भी लिखी उस पर ऐसा था डेटा चलते इंतखाबों में
په کنډیشن فارمیټینګ کې تاسو سره مختلف قسمه کمانډز دي. هایلایټ سیل رولز دي، ټاپ باټم رولز دي، ډیټا بارز دي، کلر سکیلز دي، آیکن سیټس دي، نیو رول دي، کلیر رولز دي او مینیج رولز دي. سبا د نسو کوېسچن کوي نو باید چې دې طریقې سره دا تاسو یاد وساتئ. هایلایټ سیل رولز څه مطلب دی ما سره؟ what do you mean by that؟ نو هایلایټ سیل رولز کې greater than, less than, between, equal to text that contains a date occurring and duplicate values. سبا د نسو کوېسچن دې باره کې کولی شي نو باید چې یو څو خبرې ذهن کې تاسو یاد وساتئ. هایلایټ سیل رولز چې کوم دي مطلب هایلایټ وي ښودلو ته نو زه ته یم چې greater than کم عادات چې ما سره د 800 نه زیات دي هغه راته وښایه نو ګوره تاسو یو او دا پرنټ به دي دا هر څه نو ګوره د شرط مطابق تالا هایلایټ کړئ چې او دا عادات 800 نه زیات دي ما سره دې له ته څنګه رنګ ورکړئ یلو کلر ورکړئ ګوره اینی ادر کلر ته ورکولی شي دې سره چې کوم رنګ ستا چایس دی وګوره هغه رنګ تاسو ورکولی شئ دلته نه زه ورته یم چې کم لیس دین دي ما سره چې کم یاد ساتئ د 800 نه لیس دین دي هغه راته وښایه یا زه ورکوم چې د 500 نه کم دي هغه راته وښایه نو هغه عادت تاسو ته اتوماتیکلی هایلایټ کړي دا واخله دا ستا د 500 نه کم دی دې ځای کې او دا پرنټیبل دی موږ سره یاد ساتئ دا خبره هم بیا راځم وګورئ بټوین زه ورته ورکوم چې د 500 او د 800 ترمنځ څونه نومونه دي نو هغه راته څونه عادات دي نو هغه راته وښایه نو ما ته وایي چې د 500 او د 800 ترمنځ چې څونه نومونه دي نو ګوره دې ځای نه تاسو یو په یو کتی شئ دلته دا د هغې یو اسانه طریقه دی یو ایزي میتھډ دی دې لار نه تاسو یو په یو اخیستی شئ بیا راشئ وګوره دې ځای نه واپس دی کنډیشنل فارمیټینګ ته ایکولز ټو کوم نومونه چې د 765 برابري کم نمبر چې برابري هغه راته راکړه نو ګوره څومره اسان طریقې سره همغه پیدا کړه کوم چې تاسو په شرط کې ورکړی دې ځای نه یا ګوره زه نمونه که تا چېرته اخیستي یوازې دا نه بلکې تاسو په نیم باندې هم اخیستی شئ لکه ایکولز ټو زه ورکوم چې سې احمد د دې برابر دی نو ګوره څونه اسان طریقې سره دا اخیستی شئ کنډیشن فارمیټینګ ته راشئ واپس وګوره ټیکسټ دیټ کنټینز په کوم نوم کې چې ډي راځي هغه راته وښایه که ډي په آخره کې راځي که ډي سرته راځي که ډي په منځ کې راځي بالکل تاسو هغه یو په یو دې ځای نه هایلایټ کولی شئ دلته یا وګورئ که چېرې تاسو کنډیشن فارمیټینګ ته راشئ اډیټ اکرینګ لکه وګورئ ما سره دا تاریخ موجود دی نو زه به داسې کار وکړم چې کنټرول سیمی کالن سره به ډیټ والم نانې ډیټ کنټرول سیمی کالن سره او دې لار نه وګوره اخیستی شئ تاسو یو کین ډو دیټ نو په دې کې ما سره که چېرته داسې یو تاریخ وي لکه زه دا 16 په ځای باندې پرونی تاریخ ورکوم لکه 9 او په دلته کې دا 3 میاشتې نو دا به څلورمه میاشت چېرته ورکوم دقسې اوس په تاریخ باندې تاسو چېرته فارمیټینګ کارولی شئ نو را به شئ کنډیشنل فارمیټینګ ته او دلته اډیټ اکرینګ باندې به کلیک کړئ سیده که نه اډیټ اکرینګ ته به راشئ تاسو ریلیکس یې که نه تاسو خوب لږ او زر ورزه وي بس ریلیکس یو yesterday پرون کم ډیټ و وګورئ ټوډے ډیټ کم دی نو هغه تا ته هایلایټ کړي چې دا ډیټ دی ټمورو به کم ډیټ وي نو وګوره یو په یو خیل ان د لاست 7 days دا دوه په دې هفته کې اخیر وځي که نه this week راته وښایه دا په دې هفته کې دي next week دا پر روانې هفته کې تا سره last month نشته ما سره اخري میاشت this month او زه ورته یم چې next month هایلایټ کړي که نه آسان کمانډس دي ما ته پته تاسو ډېر زیات انجوای کوئ که نه سر مور لرن ټیچ مور اینډ مور که نه ما ته پته لګي ستاسو د ویو نه چې سر وایه دا ډېر آسان کمانډ ډوپلیکیټ ویلیوز کرولی صحیح دی که نه دا به زه کاپي کم دی ځای نه پیسټ کومې دا آسان دي دا کمانډس مشکل په دې کې نشته خو بیا وروسته زه یم چې ایکسل فنکشنز تاسو ته ټایم میلو شي ځکه مې لږ تیز خطا کړي یې کنډیشن فارمیټینګ ته راشئ دې ځای کې او تیز خو دیم نه ام ا بټ سلو فرام ادر ډیز سو ډوپلیکیټ ویلیوز ته راشئ دې ځای کې په ډوپلیکیټ ویلیوز کې وګورئ تاسو دې ځای نه ډوپلیکیټ تکراري یادوي تاسو ته ټیک ہے نا تکراری عادت تاسو ته یادوي تکراري عادت به څنګه تاسو دا کوئ دې لارې نه یو په یو چې کوم دی راوستی شي یو کین ډو او که نه ډوپلیکیټ نه غواړئ تاسو نو ګورئ یونیک چې کوم دی یونیک مطلب دا دی چې کوم تکراري نه دي نو ګوره دې ځای نه تاسو راوستی شئ دا به یونیک دي یونیک مطلب دا چې تکرار نه دي تا سره نو ګوره ډوپلیکیټ تکرار ته وایي او چې کوم تکرار نه وي یونیک مطلب دا چې تا سره دا تکرار نه دي نو ګوره دې ځای نه هم تاسو دا راوستی شئ بیا کنډیشن فارمیټینګ ته راشئ ټاپ باټم رولز ته راځو بس لاړ شم مخکې که نه ټاپ باټم رولز کې وګوره ټاپ 10 آیټمز دي ټاپ 10% دی باټم 10% دی باټم 10
above average دی below average دی سبا دنه سو question کوي وګوره لکه زه به داسې وکړم چې دا student دی STD name دی student او دغه څه د موږ سره obtain حاصل کردا نمبر دی او د say announcement date دی result date دی نو ګوره دلته ټوټل دا ټول نمبر دی او ټوټل نمبر چې کم دی هغه موږ سره 1200 دی نو زه آیډیا در کوم چې مطلب دې تاسو له صدر کوي نو ګوره کتا سره یو غټ لیست یو تاسو یو کس ګوره په 1200 نمبرو کې د کس 900 د دومره ټول هغه سیده ما دې کس وی چې دې کې اول نمبر دویم نمبر دریم نمبر تر وباسه کنه نو زه به څنګه وباسم ټاپ باټم رولز په یاد ساته سو ټاپ 10 آیټمز په ټاپ 10 کې ما سره کسان را تر کله کتري چې هغه اول نمبر نو ګوره دا اول نمبر دویم نمبر او دریم نمبر تاسو راغی کنه دې ځن ټاپ 3 کته شي خو فور ځکه دي چې یو پکې تکرار شوی دی نو به خامخا دې تا تخې چې آو دا په 3 نمبر په دوه راغلي دی او وټ ور دي سينه وګوره ډېر پاسانه سره تاسو کته شي نه زم چې د ټول نه زیات نمبر چې اغسته دي دې کس د ټول نه زیات نمبر اغسته دا اول نمبر کسته او کنډیشن فارمیټینګ تراشه دي سينه باټم 10 آیټمز باټم 10 کې مطلب دا دی چې د ټول نه کم نمبر چې اغسته دي کسانو ناغه دادي ٹھیک ہے نا باټم والا تاسو چې کوم دي زمونږ تاسو پر نصیب یې لګلي باټم والا because we do not work hard enough to get such a good achievement ever in your life too and so on نو ګوره دا څه د ټول نه کم نمبر چې اغستی نو هغه پکې اتوماتیکلی روزي کنه کلم چې ایگزام وي زما د ټول نه کم نمبر راشي my numbers are the worst number worst number even I am better than others too do any more etc دا وګوره بیچاره دا چې کم دی د ټول نه کم نمبر یې درغلی سچا I should write my name I'm the luckiest person here I got the numbers also okay so this is another data wala I should accept this and Ravasham this is a clear rules and go for it there are some this is a condition formatting the above average मतलब دا دی چې د چا اوسط زیات کنو هغه راته راکړه اوسط ګوره زکه دا اوکې کوم ګوره بغیر ایوریج نه د ماتو خودل بغیر ایوریج نه څنګه چې تاسو پرسنټیج روباسه کنه پرسنټیج څه شی دی استاد حاصل کړدا نمبر دی دله چې تپسلو کې ضرب ورکې او په ټوټل باندې تقسیم کې نو دا ستا ایوریج روباسي کنه انټر یې کړی ځنه ګوره دا ایوریج به ضروبا سمدا په ډایرک کم پدې نور باندې کچرته اشاریه نو دې څنګه ګوره یو په یو وغسته شي نو کنډیشن فارمیټینګ تراشه او دلته ګوره اباو ایوریج دا ګوره دې څنګه اباو ګوره دا تاسو ګوره دې کې سفر خپل شي سونه آسان طریقې سره د فیصدې نه بغیر تاسو لاله کې هغه انتخاب کړی دی ایوریج وی زیات دی below average چې چا کم یې غره تر کنه ګوره below average دې څنګه راشي ګوره د دې کسانو ایوریج کم دی اوسط کم دی کنه ما سره نو مطلب چې کلم تاسو پرسنټیج روباسه کنه نو د پرسنټیج د پر دغه فارمولا یاد ساتئ حاصل کړه نمبر ول چې کم دی تاسو پسلو کې ضرب ورکې او په ټوټل مارکس باندې تقسیم کې ټوټل پاسانه سره دا تاسو کولای شئ او خدا سرچپه کما چې مساوي حاصل کردہ نمبر ملٹیپلائڈ بائی ٹوٹل نمبر کی بیا ٹوٹل اور ملٹیپلائڈ بائی 100 بشی ہاں جی اوئے یہ کیا کر دیا میں نے غضب ڈال دیا یہاں پہ ہاں جی ٹک رہا ہاں جب رزلٹ رش ہو گیا بخا مخاصی हाँ बिल्कुल सही देखा कलम चे तकसीम डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन अमल राशि का ना नो कागर रूस तो मख की किस मुश्किल निश्ता हा लेकिन सिंह चा फार्मूला था का ना मुख्वाल दा विली पाकिस्तान की छोटी ब्रैकेट बिया दरमियानी ब्रैकेट बिया बड़ी ब्रैकेट बिया ज़रा बिया तकसीम बिया प्लस और बिया माइनस का यो फार्मूला ओमा गसिस दे से किम दी देता वही ऑपरेटर प्रेसिडेंस वत अल्तो हम इंग्लिश की वेलो ऑपरेटर प्रेसिडेंस दा सीवी के ना अब दा
لکه څنګه چې تاسو میتھمیټکس کې وایي کنه هغه ایکسل ګور ټول میتھمیټک باندې پروف دی یاد ساتئ مال خو هغه پښتو کې نمبر ناراضي خو زه تاسو ته لګوم دلته هغه ته تاسو بل سوای لکه دلته راشي کنه 2 2 4 and data 1 data تاسو یو نومونه کنه علیه کیا کہتے ہیں ہاں جی ہاں وما چیز دې ده کوم دی علیه متوي نه ها نو هغه دې چې موږ سره ما دې ته اپریټر پریسیډنس چې کوم اپریټر تاسو لري هغه پریسیډنس پتا سو خامخا دلته ورکوي کنه دې ځکه نو کو تاسو داسیو کې ټیکتا ورې که تاسو داسیو کې ټیکتا ها ته دې مطلب دا دی چې فرست او لاست نمبر موږ بریکټس لپاره داسې بیا کوو لکه څنګه چې کوي کنه خو ضرورت یې نشته کنه هغه عمره چې کوم دې مال 75 رقیق خو دې دا بریکټ چوش نو بیا لګ آسان شي چاول دا چوټي بریکټ ختم کوو بیا دا نه پس هغه ملټیپلای نو مطلب دا سي دا تاسو لا پرسنټیج وایز درکې لګي بیا دا نه پس وګوره کنډیشن فارمیټینګ تراشه او دا کلیر رولز ختم کوو دا به ختم کوم دي بیا راشه وګوره دې له ډیټا بارز هم تاسو ورکول شي نور آسان دي ډیټا بارز وګوره د چا چې پرسنټیج زیات دی بار غټ دی چې چا پرسنټیج کم دی بار کم دی دا څه وګوره تاسو دیز ان اني ادر you can assign something there وګوره دلته تاسو کولی شئ کنه یو بل سیکشن وت تاسو ورکول شئ دی لا صحیح ده کنه نو وګوره دا بارز دي که تاسو نه غواړئ واپس د کنډیشن فارمیټینګ تراشه او کلیر یې کړئ بیا راشه وګوره تاسو نورم شته آیکن سیټس وګوره کم یو آیکن لکه دا وګوره داسې کم کسان چې پاس دي دا دي چې کم میډیم دي د پاس او فیل ترمنځ دي دا دي او چې کم فیل دي چې دی بدی دا بالکل آیکن سیټس تراشه وګوره داسې انټینا ټایپ ورکو وګوره فل سیګنل سره دا یو ګرځي دا یو داسې کم سیګنلز وګوره دا فل سے دا یہ بیچارہ تھوڑے سگنل بھی دا او دا لگ چکم دے سگنل لگ کمزوری دی ہاں سو آؤٹ آف coverage area etc please try again later ٹھیک ہے نا مگر زیادہ ساحل بالکل باہر دی کنا نو دام چکم دے آؤٹ آف coverage area دے نو مطلب دا دے he must something so go for it and just enjoy it chill it require ختم ہے کدی سے دا مو سره سو خبره وي نیو رول یو سو پات ان شاء الله شنبه یک شنبه پورې بیا تشریح